سلامونه عبدالله صاحب، ډېره مننه چې تا موږ دلته راوستو او موږ ډېر زیاته کچالې او روڼې انتهایي ډېر کچاوې ډېرې ډبرې وې. نو موږ تقریبا 1 غنټه سوا غنټه سفر وکړی، ډېرې زیاته کټایانې وې. دا وخت د موږ چې موجود یو دښته ژړ کلی ویل کېږي، دا په دې کې هم ډېر زیاته ځنګلات دي. دا ستاسې وینه ډېرې ښایسته زبردسته درختې دي. د اور معلومات به تاسو ته درکړو. اور ماشاءالله نن ډېر کنټرول شوی دی. له ایرانه چې کومه تیاره راغلې ده، دلته موږ مقامي کلیوالان خلک وغږول، هغو راته وویلې چې سهار یو ډېره غټه تیاره راغله له ایرانه. نو هغې دلته د اور د مړه کېدو لپاره ډېر ښه اقدامات وکړو. موږ وینو چې دا وخت ډېر اور کنټرول دی. موږ 3-4 ورځې له مخه خاص پر دغه ځای باندې چې دا موږ اوس خبره کوو، پر دغه ځای باندې 3-4 ورځې له مخه چې موږ راغلو، دلته د اور له وجې ډېر زیاته لوګی وی. لیکن نن الحمدلله لوګی هم نشته. مخکې به موږ له لوګي سره بالکل د هوا او د لوګي ترک په منس وی لګولی. نن ډېره ښه هوا ده، ډېره سړه هوا ده. لیکن یو څو ورځې له مخه غالبا زما خیال تر جمعه ولې چې موږ راغو، دلته انتهایي ډېر زیاته لوګی وی. دلته به سړي ساه نه سوای اخیستی له لوګي له وجې. علاقه ګرد لوګي په لپیټ کې اخیستې وه. نن هوا هم صفا ده، موسم هم صفا دی. پر اور باندې چې کوم دی موږ ته مقامي خلک وولي، بلکې موږ یې هم وینو. هره ورځ موږ له دغه ځایه دا د غره اور لیدی، د غره چې کومې تړامبې وې او لوګی و، دا موږ په دغه ایریا باندې هم د دغه ایریې موږ لیدی. لیکن نن داسې یو شی هم نشته. پر اور باندې مکمل کنټرول دی. موږ هیله لرو له حکومته، خلک هم مطالبه کوي، موږ دا مطالبه کوو چې د خلکو کوم قیمتي درختې سوي دي هغه په د کوړه او بلکې د عربه او روپۍ آمدن د هغو غذایه شوی. دلته د حکومت ریپلانټیشن درختې د نوې درختې د ولوي. د دې نوو درختو لپاره د دوی هلې ځلې وکړي چې دا درختې چې کومې سوځل شوي درختې د خلکو تاوانونه شوي دي. دا تاوان خو یقینا دا بیرته نه راګرځي، لیکن د دوی دا تاوان په دې علي بای که ته دا راته وایې چې نن د اور کوم پوزیشن ده؟ ډېر ملګري له دوبۍ له یوې بلې خوا ټلیفونونه راکوي چې دا اور نن جاسونې کار به کوي، رالی نه رالی، څو ور رالی. که دا ته کتونکو ته وایې جهاز دلته چې موږ مقامي خلکو چې موږ ته وویلې، نظامي چې کوم مجلس موږ ته وکړي، جهاز یو وره راغلی دی. په جهاز کې تقریبا 40-45 هزار لیټر اوبه چې موږ ته د دې کمیشنر هم د دې تصدیق وکړي چې 40-45 هزار لیټر اوبه په دې جهاز کې راځي. نو دلته د مقامي خلک هم ډېر زیاته مطمئنه دي. هغه هم وایي چې جهاز ډېر زیاته دلته کوشش وکړي د اور د مړه کېدو لپاره. نن دوی هم ډېر مطمئنه دي، بلکې حکومت بلوچستان هم دا اعلان وکړي. موږ د دې عیني شاهدین یو چې مطلب دلته نن اور هم نشته، لوګی هم نشته، علاقه هم صفا ده. بالکل دغه غر دی عبدالله که ته زموږ ناظرینو ته ښکاره کړي، دا غر ده، دغه باندې فی الحاله داسې اور یا د لوګي اثرات نشته. ډېره مننه.